نو داسې یوه جنازه تېره شوه چې کله جنازه تېره شوه نو څه کسانو پکې دا وویلو یاره دا ډېر ښه کس دا ډېر ښه سړی و جنازه چې د چا تېره شوه که نه دا ډېر ښه سړی و یعنې په هغې مجلس کې کسانو د دغې مړي صفتونه وکړو چې دا ډېر ښه سړی و دا داسې سړی و دا داسې و نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وجبت بس نور څه یې ونه ویل خو وجبت د دپاره واجب شو نور هېڅ ونه وي اتفاقي طور باندې په دغې طرف باندې بله جنازه تېره شوله یو تن د بل نه تپوس وکړه لکه دا جنازه د چا ده نو څه کسان وي دغه پلان کې دی دغه پلان کې سړی دی نو په دغې مجمع کې څه صحابه کرامو د هغه بدې ردې شروع کړې یاره دا ډېر ناکاره سړی و ښه یاره خلک به ترې ډېر زیات تنګ و یاره ډېر ظالم و یاره داسې و داسې و داسې و د دغې مړي څه بیان کړو بدۍ بیان کړې نو چې نبی علیه صلات وسلام دا واورېدې که نه نو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وجبت د دپاره واجب شو نو یو صحابي جرأت وکړو او پوښتنه یې وکړه وی د الله پاک پیغمبره چې کله مخکې جنازه تېره شوله نو کسانو د هغه صفات بیان کړو نو تا نور څه ونه ویل خو تا وی وجبت د دپاره واجب شو واجب شو نور دې څه ونه وي بیا بله جنازه تېره شوه کسانو د هغه متعلق دا وویل چې دا ډېر بد سړی و خلک دې تنګ و دا کم سړی چې مړ دی نو تا بیا هم څه ونه وي خو د هغه متعلق دې هم دا وویل چې وجبت نو د یو متعلق دې هم دا وویل چې واجب شو او د بل متعلق دې هم وویل چې واجب شو حالانکې د یو صفت بیان شو د بل بد بیان شو دا څه خبره ده نبي علیه صلات وسلام نه پوښتنه وکړه د الله پاک پیغمبره موږ خو فهم وکړه که نه نو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی چې کله دا ړومبی سړی تېر شو که نه نو دې کسانو د هغه صفات بیان کړو چې دا ډېر ښه سړی و دا ډېر ښه سړی و دا ډېر نیک سړی و نو ما وویل چې وجبت الله تبارک وتعالی د ده لپاره جنت واجب کو الله د لپاره څه واجب کو جنت ورله واجب کو او چې کله بیا بل جنازه تېرېده نو د مجلس کې کسانو د هغه بد بیان کړو د هغه بدې ردې بیان کړې چې دا ډېر ناکاره سړی و نو ما وویل چې وجبت الله تبارک وتعالی د لپاره جهنم واجب کو لپاره الله جهنم واجب کو ځکه نبی علیه صلات وسلام فرمایل چې کله یو انسان مړ شي وفات شي نو الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای فرشتو تاسو لاړې شئ په ځمکه کې د ده متعلق د خلکو خبرو ته غوږ کېدی د ده رزلټ ماله د ځمکې نه راوړئ چې د ده متعلق خلک کمې کمې خبرې کوي نو که د دې مړي صفات په ځمکه کې بیانېږي خلک وایي ډېر ښه سړی و ښه سړی و نو فرشتې وایي الله ټول خلک یې په ښو یادوي ټول خلک یې په ښو یادوي الله تبارک وتعالی فرمایي وایي چې زما بندګان تېنه رضا دي نو زه تېنه م رضا یم چې زما بندګان تېنه رضا دي زه تېنه م رضا یم دوی دې ګواهان شي په دې خبره باندې چې ما دې جنت ته داخل کو ده ما مغفرت نصیب کو دا زما ګواهان شو په دې خبره چې دا نیک سړی دی او چې کله یو بد سړی مړ شي نو فرشتو ته الله تبارک وتعالی فرمایي تاسو د دې زړه ماله راوړئ نو چې ټول عمر دې بد کړي نو څوک به دې په ښو یاد کړي بیا نه چېرته دې څوک په ښو نه یادوي چار سړی درنه په دنیا کې تنګ و نو څوک به دې د کم طرفه صفت بیان کړي نو فرشتې وایي الله په ځمکه کې ستا تمامو بندګانو چې دا ډېر راکاره سړی و ډېر زیات تېنه تنګ و خلکو په بدو یادو نو الله تبارک وتعالی فرمایي ای فرشتو چې زما بندګان تېنه خفه دي زما بندګان تېنه تنګ وو نو دوی د ګواهان شي زه دوی په خوله باندې فیصله کوم د لپاره ما جهنم واجب کو الله دې موږ دغه حالت نه وساتي ادیو جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی خپل مړي په خو صفاتو باندې یادوي خپل مړي په څه یادوي فخو صفاتو یادوي یو سړی مړ شو بد پسې مه وایوئ وجه در الله تبارک وتعالی ستا په دې خوله باندې فیصله کوي کو ته وایي بد و بد نو الله تبارک وتعالی وایي بد و بد زما بندګان ترې خفه دي دنیا کې داسې ژوند تېر کا چې سبا مړ شي چې خلک در پسې جاړي خپوي هر سړی دا خبره کوي چې ډېر ښه سړی و یاره
ډېر ښه سړی و، ډېر نیک عمله سړی و. داسې ژوند په دنیا کې تیر کا، داسې ژوند مه تېروه چې مړ شي او هر سړی وایي چې شکر دی مړه چې د ده نه خلاص شو، چې د ده نه خلاص. دا څه مصیبت چې دنیا کې د بد د خلکو سره کړي نو هېڅوک به خو یاد نه کړي. نو ښه ژوند، ښایسته ژوند د خلکو سره ښه معاملات پکار دي، ښه اخلاق ښه شی دی. د خلکو باندې ظلم مه کوه، زیاتې مه کوه، هسې نه چې سبا دې بیا د پس د مرګ خلک په بدو باندې یادوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام هم مونږ او تاسو ته دا تعلیم راکړی دی چې په دنیا کې فاتح کېږي نو د خلکو سره څه کوه؟ ښه سلوک کوه، ښه معاملات کوه. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته ویډیوګانې او بیانات میلاویږي.